کله ته نکاح کې نو شریعت دا وایي چې ته خپل زوی له لور کې چرته جنې کې یو نظر دی د نکاح نه مخکې وویني، د خبرې نه مخکې. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه فرمایي ما ته نبی علیہ السلام وفرمایل چې ما د کمی بیبي سره نکاح کول غوښتل وي ابصرها، یو نظر یو ګوره، ولې دا به ستاسو په مابین کې د محبت سبب ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ام سلمه چې کمی جنې سره نکاح کوله نو یو طرف کې پټ و جنې ته یو نظر وکتل، صحابي دی چا ولیدو، نو هغې ورته وایي اتفعل ذلک وانت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته خو صحابي د نبی علیہ السلام، تم داسې کې ښځې ته پټ پټ ګورې. نو هغې ورته وویل چې ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی دي چې کله د یو مؤمن په زړه کې الله د یوې ښځې محبت واچي او نکاح ورسره کوي نو یو نظر ورته کتی شي، احل الله النظر الیها، الله ورته یو نظر حلال کړی دی. نو دا کتل ضروری دی. د الک نم تپوس وکړه، د جنې نم تپوس وکړه. په دې نسبت باندې موږ پښتانو رسمونه په وجه تباہ و برباد شو. په ماشومواله کې الک له جنې وکړو، یو جنې وي مشر فیصله وکړي دا زما د زوی شوه، چا کله بالغ شي نو د هغې په سوچ کې بل څوک وي او د ده په سوچ کې بل څوک وي، نو اختلاف جوړ شي، خفګان جوړ شي. نو د وړوکوالي دا رشتې مه کوئ، چې کله بالغ شي نو د هغه نه به شریعت په نظر کې دنه تپوس وکړي چې تاله فلانی کوم سره یې دسته، جنې نه به هم تپوس وکړي چې فلاني له دې په نکاح ورکوم سره یې دسته، ځکه زندګي به ته نه تېرې دوی به تېرې، چې د دوی ناخوښي وي او ته په زور په نکاح کې نو د دې جوړ نه راځي. دا د خپلو بچو سره ظلم دی، الله به تپوس کوي. نو د دې آداب و خیال وساتو، الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام علیه